سورة السجدة آيات نمبر ولسم لسم ركوع يوشتم سمارا سم نمبر 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. سورة السجدة آيات نمبر 17 نمبر 48 باقبل كم آياتونه دي وهغه کې الله رب العزت د مؤمنانو صفات بیان کړي. مؤمن هغه بنده دی چې ذکر کوي، الله تعالی نصیحت کوي، خلقو ته نصیحت کوي، او دا بشانتي الله تعالی په آیاتونو کې فکر د سجدې ذکر راځي، سجده کوي، او دا بشانتي تکبر نه کوي. او بیا باندې صفاتونه داسې وو چې هغه د دې لپس داسې وو چې د دې چې کوم اړخونه دي لاګانې دي هغه د کوم د بسترونو جوړا وي. او الله رب العزت دې چې کوم د محمود کې هم کوي او په تمه کې هم کوي. دا معقول درس خلاصه وه. اوس الله فرمایي چې د مؤمن په دغه صفات دي چې دې الله د سجده هم کوي، تکبر هم نه کوي، او دغه شان د شپې الله ته راپاسي هم د هغې انعام دا دی. الله فرمایي چې داسې نعمتونه ورته ما پیدا کړي دي چې دې ته د انسان چې کوم دی په جنت کې په د هغه سترګې پې یخېږي، قرة اعین سترګې د احوالو ذریعه به وي. په دې ډول د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث پاک دی چې الله رب العزت چې کوم دی داسې نعمتونه په جنت کې پیدا کړي دي چې تر اوسه پورې یو سترګو چې کوم دی لا اوسه پورې کتلي نه دي، او دغه شان د خوبونو هغه لا اورېدلي نه دي، او د یو انسان زړه اوسه پورې د کوم دی د هغې سوچ هم نه دی کړی. الله به کوم دی د دې عمل بدله دغه شان د جنت کې ورکوي. فلا تعلم نفس پس نه دی پوهه هېڅ نفس ما أخفي لهم فهغه څه چې پټ مقرر شوي دي د دوی لپاره من قرة أعین له یخوالي د سترګو نه جزاء بما كانوا يعملون، او دا د هغو د عملونو بدله چې دوی به کول. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دې ځای کې الله رب العزت د مؤمنانو او د کافرانو چې کوم دی موازنه کوي چې آیا مؤمن بنده چې په الله باندې ایمان راوړی دی او کافر چې د الله تعالی د ذات نه منکر دی، دا نه په دنیا کې د کوم دی یو شان کېدی شي، او نه د بل په وخت کې یو شان کېدی شي، او درېیم دا نه په آخرت کې هم دې به څه به وي برابر به وي. دا چې کوم دی مؤمن او کافر دا په خپل منځ کې برابر نه شي کېدی. افمن كان مؤمنا آیا هغه څوک چې وي مؤمن کمن كان فاسقا فشان د هغه چا چې فاسق وي لا يستوون نه وي برابر. اما الذين آمنوا هغه خلک چې ایمان یې وروړلو وعملوا الصالحات وعملونه یې وکړل نیک فلهم جنات المأوى د دوی لپاره باغونه دي المأوى د اوسېدلو نزلا مېلمستیا کوي بما كانوا يعملون په بدله د هغه کې چې دوی به کول. نزلا مېلمستیا کوي، یو د دنیا مېلمستیا وي، سړي کور ته چې کوم دی مېلمانه راشي نو د دغه مېلمستیا کم از کم هغه 3 ورځې ده. 3 ورځې خلک ښه مېلمستیا وکړي، چې کله 3 ورځې تېرې شي نو بیا د کور خلک چې کوم دی هغې سره هغه شانتې انډرسټینډینګ کوي لکه څنګه چې د قرباني دي. خو الله فرمایي چې د جنت مېلمستیا به داسې نه به وي. انسان چې تر څو پورې په جنت کې وي د هغه به کوم دی څه به کېږي، مېلمستیا به کېږي. الله دې موږ تاسو ته هم دا رانصیبه کړي. واما الذين خذ كافرون حال ذکر کیږي واما الذين وهغه خلک چې فسقوا نافرمانو فمأواهم النار فزید دوی دوزخ دی كلما ارادوا هر کله چې دوی اراده وکړي ان يخرجوا منها چې دوی وځي د جهنم نه. د جهنم کې کوم داسې سټیپونه دي تاسو به کتلي وي
یو پلازي چې کوم دې د سټیپونی دا پیل نمبر دا دویم دا دریم دا څلورم دا پنځم نو دا چې کوم دې الله تعالی په جهنم کې سټیپونه به جوړ کړی وي په یو کې به يهوديان کې په دویم کې به عیسایان وي کافران وي فاسقان وي فاجران وي ټول کې اخرنه چې کوم سټیپ دې پاره کې به مؤمن ګناهګار وي نو دا به کوم دې کله چې مؤمن ګناهګار ته خپل سزا ملو شي په جهنم کې الله به له کومي د مؤمنات کې کوم دې جنت ته نه واړوي بیا په اخر کې کوم دې ټول کافران برباد شي دا مطلب په کومه دا سټیپونه ویلاسي نو دا کافران چې کله دې مؤمنانو دوه وړي دې ډېر ځان خوشاله شي چې به کوم دا وټوله د ملامي دي چې کله دې د جهنم د اخرنه کنارې ته ځان ورسي او دا وتلو کوشش کوي نو الله فرمایي ايخرجوا منها اعيدوا فيها دې به کوم دې واپس به کوم دې وګرځول شي تاسو واپس شئ جهنم ته سيف مؤمنان جنت ته هغه طرف ته الله تعالی اشاره کوي كلما ارادوا حركه في اراده وکړي ايخرجوا منها تدبير قصيده جهنمنا وعيدوا فيها بيتبقوا مرزولكي فيها في جهنم كي وقيل لهم وقبل شديدا ذوقوا عذاب النار تاسوسك هذا عذاب ماذا الذي كنتم به تكذبون أولكم وجبتاسو تروب كرلا ولنذيقنهم ومقفا مخاقصكم كافران من العذاب الأدنى العذاب المستيقن في الدنيا الله فرمائے کہ دو قسم عذاب دے یو په دنیا کې عذاب دے اور یو په آخرت کې عذاب دے ویمو کې کوم دې خپل غاړه کوم دې په دنیا کې خلاص کړی دا په دنیا کې موږ وړو کې شاته عذاب په کافرانو باندې راوستلو کله سیلاب کله دې کوم دې مرض کله طوفان کله دې په کوم دې الله تعالی نه کوم دې معافي وغواړي و دې چې کوم دې په دنیا کې هم د الله تعالی نه معافي نه غواړله الله فرمایي چې بیا دې نه پس سره یو لوی عذاب دی هغه د قبر عذاب دی د قیامت عذاب دی د جهنم عذاب دی دې الله تعالی دې ذکر کوي ولنذيقنهم وفقا مخاطسة دويتا من العذاب الأدنى تدستين الدنيا عذابنا شعبين زياد والقول دي دون العذاب الأكبر تلي عذاب نروان دي لعلهم تفارد الجنة كافرا يرجعون بالتاو كذلشي ومن أظلم ممن ذكر وشوكي زياد ظالم دي لها بجانا بكبتة نسيان كفرشي بآيات ربه نقبل رب آيات رماني ثم أعرض يا مقوالوي عن هذا الله تعالى الذي آياتنا إنا من المجرمين بشكرك مجرماننا منتقمون انتقام مستقيم وآخر دعوانا الحمد لله